الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم أحياكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هازم اللذات الموت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانان ورونو، نن موږ دغلته چې راجمع یو د خپل یو ورور د ایصال ثواب په خاطر. دا د شریعت مسله ده چې کله یو مسلمان رور یا خور وفات شي نو ژوندو باندې د هغه څه حقونه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې حق المسلم علی المسلم ست. د مسلمان په مسلمان باندې شپږ حقونه دي. یو دا دی یسلم علیه اذا لقیه، چې کله مسلمان سره مخامخ شي نو دی به یو بل ته سلام کوي. دا یو شرعي حق دی او په دې حق پوره کولو باندې الله تعالی مسلمان ته ثواب ورکوي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل ویشمته اذا عطس، چې کله یو مسلمان انګې وکي سنیز وکي نو بیا او دې په الحمدلله ووایي نو په بل مسلمان باندې دا د هغه حق دی چې هغه ورته ووایي چې یرحمک الله. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې انګې وکي او سنیزنګ وکي فانه داء قد خرج، دا یو بیماری و چې ستا د بدن دننه بکټیریا بهر راپوش کړه نو ته د خدای شکریا ادا کا. او چې کله یو مسلمان په دومره معمولی سیز باندې هم الحمدلله ووایي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نور مسلمانان یا مسلمان چې هلته ناست وي نو په هغه باندې دا لازم شي چې هغه ته ووایي یرحمک الله، الله دې تا باندې رحم وکړي، ته ښه سړی یې ځکه چې تا په دې سنیزنګ باندې هم الحمدلله ووایي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وینصحه اذا استنصح، چې یو مسلمان د بل مسلمان نه مشوره وغواړي، څه ایډوایس دی وغواړي نو دی به هغه ته د خپل فهم مطابق صائبه او صحیح مشوره ورکوي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ویعوده اذا مرض، چې کله دی بیمار شي نو دا مسلمان باندې لازم دی چې د عیادت وکړي. اوس د عیادت معنا څه ده؟ نو عاد یعود عودا و عیادتا، یعنی د سره چې وخت ویني یو ځل نه څو وارې به ورځي ورته، که هفته کې ورتلی شي، لس ورځې کې ورتلی شي چې د هغه تپوس وکړي. او د تپوس یوازې دا معنا نه چې رسمي طور سړی لاړ شي، بلکې د هغه نه معلوم کړي که د هغه څه ضرورت یو دی پوره کولی شي. یعنی مثلا هغه ووایي چې زما کور کې څوک نشته، ماشومان مې سهار سکول ته تلو دپاره حیران ناست دي، نو د عیادت معنا دا ده چې دی وایي چې زه خپل ماشومان بوزم نو ستا د ماشومان به هم لارې نه اخلم او دوی به هم سکول ته رسوم، دې ته وایي عیادت. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ویصلي علیه اذا مات، چې یو مسلمان کله مړ شي نو په نورو مسلمانانو باندې دا فرض کفایه ده چې د هغه جنازه به کوي. نو اوس دا حقوق دي د مسلمان په مسلمان باندې. محترم ورونو، بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله مقبره باندې تیریږي نو باید چې څه آیتونه د قرآن کریم ووایي. حضرت علی صاحب روایت کې راځي چې سورة الفاتحه الحمدلله رب العالمین یو وار ووایي او یولس زره قل هو الله احد، نو چې بیا د دې ثواب دغه مقبرې والا مسلمانانو مړو ته وبخي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې مقبره کې د مړو څومره تعداد وي نو په دې لږ غونې عمل باندې د هغوی د تعداد او شمیر برابر نیکۍ ستا عملنامه کې ولیکلی شي او ستا په دې تلاوت باندې الله تعالی هغوی ته خیر ورکي. بلکې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي چې که ته خپل مړي پسې صدقه یا خیرات کې یا څه نفل او تلاوت کې
نو نبی علیه السلام وایي د خیر کار دی نه دا امت دپاره عام کا، یعنی دا ووایه چې والله دا زمونږ رور چې د هغه د ایصال ثواب دپاره مونږ راجمع یو قرآن کریم مو تلاوت که، یا اوس دا د دین خبره کیږي او ستا د رضا دپاره مونږ اورو، نو یا الله چې زمونږ څومره ثواب شوی دی زمونږ دغه رور ته، زمونږ رشتهدارو دوستانو ته او د امت محمدي ټولو مړو مسلمانانو ته د ثواب ورسې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تا به ډوډۍ یو ورکړي صدقه د خپل مړي دپاره، خو چې کله په دې کې دا تعمیم او دا جنرالایزیشن وکړي نو الله د امت هر یو مړي ته د یوې ډوډۍ برابر ثواب ورکړي. فارسیوان وی خدا مغفرت را بهانه می جوید، بهانه می جوید. الله تعالی د مسلمان بخنو د پاره بهانه غواړي، قیمت نه غواړي. قیمت خو څوک د بخنې نشي پوره کولی، هېڅوک د دې قادر نه دی چې الله ته قیمت ادا کړي چې ما په دې پیسو وبخه یا په دې دولت مې وبخه. البته دا مونږ هیله او بهانه جوړو چې یا الله دا مونږ تلاوت وکړو دا زمونږ ورور وبخې، دا مونږ 2 رکعاته مونځ وکړو دا زمونږ ورور وبخې، یو روژه مو ونیوله دا زمونږ ورور وبخې، یو غریب ته مو ډوډۍ ورکړه دا زمونږ ورور وبخې. نو الله تعالی د مغفرت دپاره بهانې غواړي. ان رحمتي سبقت غضبي، حدیث قدسی کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله فرمایلی دي چې زه غصه هم شم نو زما رحمت زما د غصې نه راروان دي شي او دا سړی زما د وهلو نه بچ شي. او الله تعالی په دې حواله باندې حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله تعالی ما ته ووی چې اذا اردت بقوم سوءا، چې کله زه اراده وکم یو قوم له د عذاب ورکولو، ثم نظرت الى عمار بیوت الله والمستغفرین فی الاسحار والمتحابین فی صرفت عنهم او کما قال علیه الصلاة والسلام. یعنی ما اراده کړی چې د قوم ته عذاب ورکم، خو بیا زه وګورم هغه خلکو ته چې په دغه قوم کې وي او د جوماتونو او د مسجدو خدمت کوي، د هغې پوړ غوړوي، د هغې باتروم صفا کوي، د هغې ویکیوم کوي، د هغې د کچن خدمت کوي، د مزګزارو خدمت کوي. والمستغفرین بالاسحار، او په دې قوم کې هغه خلکو ته وګورم چې د شپې راپاسي او 2 رکعاته مونځ کوي او بیا استغفار وایي. والمتحابین فیه، او هغه خلکو ته وګورم چې هغه یو بل سره محبت زما د رضا لپاره ساتي. نو نبی علیه السلام وی الله راته وی دا 3 قسمه خلک چې کوم قوم کې موجودي د دوی د وجې هغه اراده د عذاب زه بدله کم او هغه قوم د خپل عذاب نه محفوظ کم. اوس دا جنازه دا څه شی دی په شریعت کې؟ دا جنازه یعنی دا یو بهانه لټول دی د دې مسلمان مړي د مغفرت دپاره. مونږ چې کله جنازه کوو نو الله اکبر وکړو، نیت وتړو، الله اکبر وایو، د هغې نه بعد ثنا ووایو سبحانک اللهم وبحمدک، د هغې نه بعد بیا الله اکبر وبیا او درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اللهم صل علی محمد الی آخره، بیا الله اکبر وبیا یو دعا کوو. نو هغه دعا کوو اللهم اغفر لحینا، خدای مونږ کې چې څوک ژوندي دی هغوی ته بخښنه وکړي. اوس دا ژوندي په دې حالانکې مونږ تر یو جرګه دی مړي سره، خو دا ژوندو دپاره بخښنه دې وجه مقدم او وړاندې ده چې تړم بې ځان وبخه ځان له یو کریډټ جوړ کړه د الله دربار کې. نو بیا هغه ته ریکویسټ وکړه چې اوس مونږ د سره په جرګه راغلي یو دی وبخه. نو د دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا دعا کوئ نو داسې به وایي چې اللهم اغفر لحینا، یا الله زمونږ دې ژوندو ته بخښنه وکړي، ومیتنا، او الله زمونږ امید قوي ده چې ته به مونږ ته بخښنه کې. نو خدایه مونږ تا ته جرګه کوو چې دا زمونږ مړی وبخې. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې دا شیونه ټول بهانه لټول دي. بیا په شریعت اسلامي کې یو شی دی چې مونږ ورته تعزیت وایو. د تعزیت معنا مونږ چې ورته دعا له ورځو یا فاتحې له ورځو یا غمرازۍ له ورځو. اوس دا خو د خدای فیصله ده او الله تعالی فاعل مختار دی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قرآن کریم کې الله تعالی وایي زه چې څه کوم ما نه څوک تپوس نشي کولی او زه به د هر بنده نه تپوس کوم. د دې وجه دا ده چې هغه خالق دی، هغه مالک دی، هغه رب دی، هغه حاکم دی، هغه بادشاه دی.
نو د هغه نه خو څوک تپوس نشي کولی. لا یسألو عما یفعل وهم یسألون. خو د خلکو ټول نه به الله تعالی تپوس کوي. نو الله تعالی فاعل مختار دی، په خپله خوښ کارونه کوي. چېرته خیر راولي، چېرته تکلیف راولي، چېرته مصیبت راولي، چېرته چاله راحت ورکوي، چاله مصیبت ورکوي. اوس څوک ورته دا نشي ویلی دا سړی دی ولې په تکلیف کو، یا دې سړي باندې د مصیبت ولې راوسته، یا دغه یې ولې د راحت ولې ورکه. رموز مملکت خویش خسرو داند. بادشاهان چې څه کوي هغه د خپل مملکت په رازونو باندې په خپله پوهیږي. نو الله تعالی خو د بادشاهانو بادشاه دی. اللهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. هغه څوک بادشاه کوي، څوک د بادشاهۍ نه لرې کوي. نو هغه په خپله خوښه باندې کار کوي. اوس دغه رنګې دا مرګ چې راشي نو د خدای یو فیصله ده او فاعل مختار دی. که سړی ماشوم مړی، که ځوان مړی، که بوډای مړی، که ډېر عمر ورکوي، که لږ عمر ورکوي، الله تعالی باندې څوک اعتراض خو نشي کولی. نو سوال پې کولی شي، ایون تحفظ او ریزرویشن پې هم نشي لرلی، ځکه بادشاه دی په خپله خوښه باندې کار کوي. نو چې د خدای فیصله ده نو بیا مونږ په دې باندې یو بل له ورځو څنګه چې الله تعالی دې ستا رور وبخي او ډېر خفه یو، الله تعالی یې ستا پلار وبخي، ډېر پې خفه شو، خو بس دغه د خدای فیصله ده. دا تعزیت د دې وجې چې که دا سړی غمزده چې د چا پلار مړ دی، مور یې مړه ده، رور یې مړ دی، خور یې مړه ده، ښځه یې مړه ده، خاوند یې مړ دی، زوی یې مړ دی، لور یې مړه ده، دوست یې مړ دی، قریب یې مړ دی، رشتہ دار یې مړ دی، استاد یې مړ دی، شاګرد یې مړ دی. دا ټول رشتې دي او په دې رشتو باندې سړی دردېږي. اوس که دی دغه رواج ځان له ناستي او دی فوکس کي په دې غم باندې او په دې درد او تکلیف او مصیبت باندې، نو ممکن ده چې هی ویل لوز هز مایند. د هغه ذهن به کار پرېږدي. اب لیونی شي نو شریعت اسلامي سنت ګرځولی دی چې 3 ورځې د غمزده خاندان سره تاسو ورځئ ورته او فاتحه کوئ، تعزیت ورسره کوئ، چې د دوی هغه بدن کې دننه کیمیکلز او هغه سیلز د هغې فوکسینګ اخوا دېخوا کېږي چې الله تعالی دې د لیونتوب نه بچو ساتي. کنی بعضې شخص داسې وي چې هغه یو سړي باندې وي او دی تنها پاتې شي نو بس دی لیونی شي، سودایي شي او د ډیپریشن شکار شي. نو اوس فیصله خو خدای کړې ده، خو بیا هم نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ورځئ ورته او تعزیت ورسره کوئ چې دی په دې غم باندې فوکس نشي. ځکه په دې غم باندې تنهایي کې ناست او فوکس کېږي نو کم سل چې فوکس دی په دغه غم باندې هغه ډیمیج کېږي، او که هغه ډیمیج شو نو دا د سیل سیسټم خو یو بل سره داسې لګېدلی، بس دا خو یو ځای کې تار دی چې ډسکنیکټ دی کړو، ټول بدن ورسره خراب شي. نو دغې وجې دا تعزیتونه مونږ کوو. بیا بله خبره چې لکه څنګه ما ذکر وکړو چې ایصال ثواب یا مړي ته ثواب بخل، دا د اهل سنت والجماعت متفقه مسلک دی چې د خیر کار وکړي او د هغې ثواب مړي ته وبخي نو الله تعالی د هغې عبادت د هغې ثواب ورکوي. اوس د خیر کار څه دی؟ 2 رکعاته مونځ د الله دپاره دا هم د خیر کار دی، یو روژه د الله دپاره دا هم د خیر کار دی، د قرآن کریم یو صفحه لوستل یا یو پاڼه لوستل دا هم د خیر کار دی، یو ډالر چا ضرورتمند ته د الله د رضا لپاره ورکول دا هم د خیر کار دی، یو ډوډۍ چا غریب او اوږي ته ورکول دا هم د خیر کار دی. او په صدقه کې دا شی نشته چې کني دا به ورکې مسلمان ته، صدقه غیر مسلم ته هم ورکولی شي، صدقه کافر ته هم ورکولی شي، ځکه دا ټول د الله مخلوق دی. ها هر چې فرض زکات دی یا واجب صدقې دي لکه د اختر د ورځې سرسایه یا د روژو بدل، نو د هغې دپاره لازمه ده چې دا به مسلمان ته ورکې. په هر تقدیر مسلمان دپاره خو په هر څه کې خیر دی، یعنی دی که سړی ډوډۍ ورکره کور کې پرته وي هسې به هم ټریش ته غورځوي، نو د ټریش د غورځولو په ځای که دی داسې ریزه ریزه کي او خواته ورسره غر دی یا جاړې دي او هغې کې ور اورځئ په دې اراده چې د خدای مخلوق به یې دلته هغه به یې وخوري، دغه د خدای مخلوق زمونږ خادمان دي، میګي دغلته زمونږ خادمان دي، ماران لړمان دي، هغه د دې کائناتو نظام کې زمونږ خادمان دي، کیړي او چینجي دي هغه زمونږ خادمان دي، مرغان او زناور دي دا ټول زمونږ خدمت کوي. نو چې په دې اراده باندې هلته ور وغورځئ چې دا د خدای مخلوق به یې وخوري. حدیث کې راځي، امام مسلم حدیث نقل کړی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من زرع ارضا او غرس نخلا فیاکل منه انسان او حیوان او طیر الا كانت له بی صدقه
او کما قال علیه الصلاة والسلام نبی علیه السلام فرمایي چا چې یو زرعي ځمکه وکرله فصل یې پکې وکره یا یو ونه نال کړه یو ونه یې ولګوله او گویا هغه زرغونه شوه نبی علیه السلام فرمایي چې اوس دې فصل نه یا د دې ونې نه مرغان به خوراک کوي حیوان به خوراک کوي انسان ته خوراک کوي نبی علیه السلام فرمایي دا ټول د ده لپاره صدقه ده قیامت په ورځ باندې دی چې کله خپل ثواب او اجر وګوري نو دی به حسرت کوي کاش چې نورې ونې مې هم لګولې وې کاش چې نور فصل مې هم راکرلی وې چې دا میږو خوړلی وې د مرغانو خوړلی وې د حیواناتو خوړلی ده که حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الخلق كلهم عیال الله مخلوق ټول د الله دپاره داسې دی لکه د هغه فیملي لکه د هغه خاندان فاحبکم الی الله احسنکم الی عیاله اوس خدای ته څو زیات خوښ دی چې څوک د در مخلوق دپاره احسان کوي د ده مخلوق سره خیر کوي اوس مخلوق یوازې انسانان نه دي حیوانات مخلوق دی پرندگان مخلوق دی چینجی مخلوق دی د دې وجې بلا ضرورت او بلا حاجته که د خدای مخلوق کې کم یو شی ته هم چا ضرر او تکلیف ورسو په دې باندې الله تعالی به تپوس هم کوي او الله تعالی په دې باندې عذاب او سزا هم ورکوي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي غضبت امرأة فی هرة نبی علیه السلام فرمایي چې یوې ښځې له خدای عذاب په دې ورکه چې دې یو پیشو تړلې وه نه وله د اوبو غم کو نه وله د خوراک غم کو چې هغه مړه شوه او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي بله یو ښځه خدای جنت ته په دې بوتله څه ډېره عمل واله ښځه نه وه خو الله جنت ته په دې بوتله چې دا د کوی په خوا کې یو سپی وکته چې په سخته ګرمۍ کې هغه تندې نه ژبه رایستې ده او د اوبو انتظام نشته بوکه هم نشته چېرته اوبه هم په خور کې نشته دې ښځې خپله پڼه وویسته او خپل پړونه هغې ورته رسای که او هغې اکوي ته ور ځوړند که پڼه کې اوبه راوویستې او د سپي له هغه اوبه ورکړې د هغه کوینچ آف ترسټ او د پیاز د هغې بوجاول یې وکړل تندې یې وله ماته کړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه ښځه الله تعالی په دې باندې جنت ته بوتله امام غزالي رحمت الله علیه دا لوی عالم او لوی عظیم فلسفي تیر دی دی چې کله وفات شو نو یو بل عالم دی خوب کې وکته نو تپوس یې ته وکړ ماذا عمل بک تا سره څه لیندین وشو څه معامله وشوه امام غزالي رحمت الله علیه ورته مرګري خبره ډېره ګرانه ده خو الله کریم او رحیم هم ډېر دی هغه ورته تا دپاره هم ګرانه ده تا خو ټول عمر د دین خدمت کړی دی تا ټول عمر د علم خدمت کړی دی د علم دین خدمت ته کړی دی نو ته وایې چې ګرانه ده او ورسره دې ووایې چې رحیم او کریم د مهرباني را سره وکړه څه مسله وشوه وی الله تعالی زما اعمال ټولو کتل نو داسې اړول نو یو عمل هغې باندې ګوته کېښوده وی دا عمل د خالص زما رضا لپاره کړی په دې مې وبخلې نو ورته عمل څه وی زه په خپله مکتبه کې ناست لیکل مې کول نو هغه زمانه کې دا سپین ږیري چې ناست دی ته پته ده صحیح نوجوانان ورته دا پته نشته د هغې وجه دا ده چې د تختی زمانه نه ده نه د هغه تور سیاهی د دوات زمانه ده نه د کان او د نل او د بانس د قلم زمانه ده مونږ خو هغه زمانه کې دا یو دوه ټکي زده کړي دي نو په هغه تختی باندې مو لیکل کول نو حضرت امام غزالي رحمت الله علیه وفرمایل چې ما لیکل کول نو دوات کې مې قلم ورکته که قلم د کانو مونږ ورته کان وایو تاسو ورته پته نه څه وایي قلم نه څوک ورته نل وایي د نل وي د کوي وي نو هغه قلم چې مې داسې ډوب که راومې ایسته کاغذ نو هغه زمانه کې لیکل به کېدل په سرمنو باندې یا به لیکل کېدل په دې سپین مرمر باندې یا به لیکل کېدل د اوښ د دې هپ په اډوکي باندې هغه لویه تختی ده نو چې دا مې هغه ځای باندې کېښوده چې ټکه لیکم نو یو مچ راغی نو هغه د دې قلم په سر کېناسته بس زما ذهن کې دا رالل چې دا مچ لکه چې تږی دی او ده چېرته اوبه نه دي میلاو شوي نو چې دا اوبه یې محسوس کړې د دې دپاره راغی چې تنده ما نو یې ما قلم ونیسه دغسې یعنې هغه قلم له مې حرکت ورنه که نو چې دا مچ پاسېده نو ما د هغې نه بعد هغه حرف او هغه لفظ ولیکه وی الله راته ووایي زما دې مخلوق سره زما د رضا دپاره احسان کړی دی په دې مې وبخلې نو ما تاسو ته ووایي چې خدا مغفرت را بهانه می طلبد بهانه می طلبد البته دا یو علاج دی او حیله ده د بخښنې دپاره خو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د هر علاج سره پرهیز هم لازم وي
اوس که سړی یو طرف ته د شوګر مریض وي او دی لګیا د شوګر دوايانې اخلي یا انسولین کوي او بل طرف ته ګلاب جامن او چینی پکې نو د خو علاج نه کیږي بلکې دا بیماری به کرانیک کیږي نو اوس دغه علاج خو معمولی علاج دی یعنی اسانه بهانه پیدا کول دي خو د دې لپاره یو شی ضروری دی او هغه دا چې یو خو څوک هام کومه څوک دردومه چاله تکلیف مو ورکوه او دویم د حرام خورۍ نه ځان بچ کا یعنی د حرامو اکتساب مه کوه دروغ مه وایه د حرامو اکتساب مه کوه فراډ او دوکه مه کوه د حرامو اکتساب مه کوه سودخوري او رشوتخوري مه کوه او دا ټول څیزونه موږ ته معلوم دي یعنی هر یو سړی په دې باندې پوه دی چې شریعت کې څه حلال دي او څه حرام دي لږې خبرې داسې دي چې پای کې سړی کنفیوز کیږي نو په کنفیوز امورو کې باید چې د دین یو عالم ته اپروچ وکړي چې دې مسله کې لږ ګډوډ یم دا شی به جایز وي او که ناجایز وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الحلال بین والحرام بین حلال څه دي دا واضح او ښکاره دي حرام څه دي دا واضح او ښکاره دي وبینهما امور مشتبهات خو د دې په دې میز کې څه مشتبه امور دي چې هغه عام خلک په هغې نه پوهېږي چې دا به جایز وي او که ناجایز وي نو نبي علیه السلام فرمایي چې څو پورې د هغې پوزیشن کلیر کړی نه ځان ته بچ ساته نبي علیه السلام فرمایي فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه وعرضه څوک چې د مشتبه او کنفیوزنګ څیزونو نه د دې نه ځان بچ وساتي نو د خپل عزت هم بچ که او د خپل دین هم بچ که ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام او یو سړی که په کنفیوزنګ ایشو کې یو ځل ور پرېوته نو د نیکسټ سټپ دا دی چې په حرام باندې هم ورحمله کوي ځکه دا خو شپول دی د مات که نو بس چې شپول بیا مات کې نو بیا خو بادشاهي دی بیا خو چې څه کې نو ورکوه نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي الا ان من يرعى حول الحما يوشك ان يقع فيه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې څاروی د فصل په پوله چاپېره سری نو یقینا دا څاروی به خلا چې ټانټې ته هم د غنمو شوړې ته هم یا بل فصل ته هم نو نبی علیه السلام فرمایي چې فصل د څاروي نه بچ کې نو پوړې ته به نه نږدې کېږي او دې وجه الله فرمایي چې تلک حدود الله فلا تعتدوها بل ځای فرمایي فلا تقربوها دا د خدای پولې دي د الله پولو ته رانږدې کېږه ما کني هلته یو طرف ته ستا نفس دی هغه دې په شهواتو او په خواهشاتو ورړی او شانه شیطان دی هغه د لم ټیله درکوي چې ور جم که ورته او دې شی نه سره واله نو محترم ورونو عرض مې کو د تاسو خدمت کې چې کوم آیت مې لوستلی نو الله فرمایي چې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ګوره دوه څیزونه دي دا د انسان او د مسلمان د عمل اصلاح کوي یو د خدای تصور او بل د آخرت تصور د خدای کم تصور چې نبی علیه السلام درته درکړی دی د آخرت کم تصور چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم درکړی دی اوس یو سړی که د خدای عظمت د خدای لویوالی د هغې تصور وکړي چې هغه بادشاه دی ما نه زما د هر عمل تپوس کولی شي او دا تصور وکړي چې د قیامت ورځ را روانه ده زما نه به زما د اعمالو تپوس کیږي او ما سره به حساب کتاب کیږي نو بس دی به یقینا کنټرول شي دی وجه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد او ایمان والو د خدای نه ویریږئ نو د خدای نه د یریدو معنا سره چې دا ډېر لوی عظیم بادشاه دی د ده په قانون او د فرمان باندې ور جمع کومه په دې ټوپ مه وهه ولتنظر نفس ما قدمت لغد او الله تعالی فرمایي دا کوم سبا چې در باندې را روانه د مرګ نبی الله تعالی فرمایي د هغې متعلق فکر وکړه چې هغې دپاره یې ځان نه مخکې څه توخه هم لېږلې ده د ځان نه مخکې د سامان هم لېږلی دی که دغسې کنډر ته به ورځې د بني امیو کې یو بادشاه تیر دی د هغه نوم د سلیمان ابن عبدالملک ابن مروان امیرالمؤمنین دی دی تللی و حج ته نو ورسره خپل کراون پرنس یا ولی عهد حضرت عمر ابن عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز په بني امیو بادشاهانو او خلیفګانو کې یو ډېر الله والا بنده و نو دی هغه وخت کراون پرنس و چې د خلیفه نه بعد به دی خلیفه کیږي نو هغه هم ورسره حج نه چې فارغ شو نو مدینې منورې ته لاړل زیارت د نبی پاک صلی الله علیه وسلم وکړو ماښام یا ماسخوتن سلیمان ابن عبدالملک عمر ابن عبدالعزیز ته وویې ویره عمره هغه ورته وی جی
وی سبا به داسې ونه کړي چې یو داسې سړی پیدا کړي چې د نبي علیه السلام صحابه یې لیدلي او هغوی سره پاتې یعنې تابعي سړی نو عمر ابن عبدالعزیز چې کوشش به وکړم نو سبا له حضرت عمر ابن عبدالعزیز د مدینې منورې په کوڅو او بازارونو کې داسې ګرځي نه دنه تپوس کوي وایي څو تابعي ژوندی دی چې د پیغمبر علیه السلام صحابو نه استفاده کړي هغوی یې لیدلي هغوی نه زده کړه کړي نو هغوی ورته دا خو ډېر وخت تېر شوی دی مونږ ته خو نه دی معلوم چې څوک تابعي ژوندی دی یو بوډا سړی را روان و د هغه ته سلام وکړي السلام علیکم هغوی وعلیکم السلام وی بابا هغه وی ها وی څوک تابعي درته معلوم ده چې ژوندی دی هغه وی ایک یو راته معلوم دی هغه ژوندی دی وی هغه چېرته دی خدای دې وبخت وی هغه د دې ښار د بهر صحرا دی په هغه صحرا کې اوسېږي هلته یو کچه کوټه ده هغې کې ژوند تېروي څه معمولي بزګري او زمینداري کوي په هغې باندې ژوند تېروي مسجد ته صرف د جمعې مانځل راځي نو حضرت عمر ابن عبدالعزیز ورته ووی ولې د ښار نه بهر اوسي او ولې یوازې جمعې له راځي وی هغه چې زمونږ اعمالو ته ګوري نو هغه وایي چې مونږ خو د پیغمبر علیه السلام صحابه کتلي هغو به دا کار نه کوو دا ستاسو کارونه دا خو به ټول هغه وخت کافرانو او فاجرانو کول دا د هغه زمانې خبره ده نو وی هغه باندې هغه وی سوي طبیعت نه سخت دی وی هغه وایي تاسو سړیتوب کار دی تاسو کوئ تاسو مسلمانان یې نو د دې وجې د جمعې مونځ ته راشي بس مانځله ځان راورسوي چې مونځ وکړي چا سره میلاویږي هم نه ځي وی بابا نوم یې څه دی وی سلیمان ابن دینار سلیمان ابن دینار نو ورته وی او وی ګوره په یو خوا باندې ګوډ دی وی د دې وجې نه مونږ ورته شیخ اعرج وایو یعنې لکه دا د شناخت دپاره توهین دپاره ني لکه مونږ ګوډ مولوي صاحب نو دا ګوډ چې هغه ته وایي د دې لپاره نه وي چې سپکو وي خو دا د هغه شناخت وي دا د هغه پیژنګلي وي نو سلیمان ابن دینار اعرج رحمت الله علیه یا سلمه ابن دینار اعرج رحمت الله علیه د ورته وایي ته ماته به لار سمه کړي چې د کور کوم ځای دی هغه ورته لار سمه کړه وی داسې دا لار چې واخلې هغه ځای به رایټ وکړي هغه ځای بیا لیفټ وکړي مخامخ د دغه کوټه ورته ښکاره شي نو بس دی روان شو چې لاړو کوټه ورته ښکاره شوه یوازې کوټه وه نو ده ورته دروازه وواله او بار راووته په خیر علیه السلام السلام علیکم وعلیکم السلام راځئ کښېنئ دي څه اوبه به یې راوړې ځکه میلمه او عرب خو ډېر مهمان نواز خلک دی نو څه اوبه به یا څه چې و چای مای ورته راوړه ورته یې کېښوده ورته یې بیا یې میلمه څنګه راغلی او څه خدمت به دې کوم نو ده ورته زما نوم عمر دی ابن عبدالعزیز وی ښه وی امیرالمؤمنین راغلی دی حج ته اوس راغلی مدینه منوره کې دی نو یې ما ته وی که څوک تابعي ژوندی وي چې ورسره ملاقات وشي نو وی ته به ما سره لاړ شي نو هغه ورته وی چې نه زه خو د حکمرانانو ملاقاتونو له نه ځم خودداره سړی وی زه خو د حکمرانانو ملاقاتونو له نه ځم نو هغه ورته ښه بس ټیک ده نو هغه ورته بس زه به لاړ شم نو چې لاس ورسره میلاو کړو روان شو نو اواز ورته ودرېږه وی یو آیت مې ذهن کې راغی وی الله تعالی فرمایي چې اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم د خدای منئ د پیغمبر منئ او چاله چې خدای اختیار ورکړي او تا د هغه حکومت منئ د هغه خبره هم منئ نو وی چونکې ما وله بیعت ورکړی دی او دی مې امیرالمؤمنین منلی دی او دی ما غواړي زه درسره ځم نو ورسره روان شو نو چې کله راغی نو حضرت عمر بن عبدالعزیز ترې نه وړاندې ورمنډه کړه او امیرالمؤمنین بادشاه درې بریاعظمونو باندې حکومت دی نو هغه یې ورمنډه کړې دا مولوي صاحب خو ډېر د طبیعت نه ډېر تیز دی او دغسې مسله وشوه بس بادشاه هم نیک سړی و هغه نه سپلای په پو کړې او نه ټوپی په سر کړه دغسې په یبلې سرتور سره رامنډه کړه خیر مقدم او په خیرالۍ ورته ووي ویره جي غلط فهمي وشوه تاسو ته تکلیف وشو ما ده ته وی چې ته ځای پیدا کړه چې زه ورته ورشم خو دی زما په خبره باندې پوه نه شو تاسو له تکلیف درکړه راځئ جي نو کښېنو وی ستاسو به څه طبیعت ته کېږي زما هېڅ طبیعت ته نه کېږي وی څه اوبه یا څه خوراک یا څه چای وی زه هېڅ نه خورم هېڅ نه خورم نو خو یې تا زه څنګه راغوستی یم وی نه جي زه به اوس هلته درشم نو ورته یې په دویم ځل زما وخت مه ضایع کوه دا یو ځل وخت ضایع شو اوس دا هم ضایع شو بیا به تا هلته راځې نو بیا به وخت ضایع کېدله نو وی چا چې څه راغوستی یم نو هغه راته ووایه نو ورته یې وی چې ما لنه نحب الدنیا ونکره الموت دا څه وجه ده چې زمونږ ژوند خوښ دی او مرګ نه مو نفرت کېږي او دا د انسان طبیعت دی د هر انسان ژوند خوښ دی او د مرګ نه نفرت کېږي دا څه وجه ده نو هغه لکه زما په شان مولا نه و چې امیرالمؤمنین د خوشحاله ساتل غواړي ګوره کسې راکړل بادشاهان خو چې شی ورکوي نو هغه غټ شی ورکوي
داسې نو او خودداره سړی د هغه په دې بادشاهۍ څه کار و نو هغه ورته لانک خربت آخرتک وعمرت دنیاک تا په ژوند کې صرف د دنیا فکر کړی دی او دنیا دې آباده کړې ده آخرت کې دې څه آبادۍ نه دی کړی څوک د آبادۍ نه روانۍ ته تلل غواړي کنډر ته څوک دی هغه روان کنډر دی ستا دپاره نو څنګه به ستا خو البته وی که دنیا دې د آخرت دپاره روانه کړې وې او د آبادۍ دې هلته کړی هر یو سړی وایي چې نوي کور ته لاړې چې دا نوي کور ته نو حضرت سلیمان ابن عبدالملک هغه داسې کته وکتل او په ژړا شو او بیا ورنه دویم تپوس وکړ کیف نعرض علی الله عز وجل خدای ته چې زمونږ پیشي کیږي نو دا به څنګه کیږي حضرت سلمه ابن دینار هغه ورته وایي که نیک سړی یې نو دا ستا پیشي به داسې وي لکه سړی په یو سټارمي نایټ او طوفاني شپه کې شپې اغستی او د خپل کور لار ته خطا شوي کله یو کوڅه اخلي کله بله کوڅه اخلي خو ناڅاپه غیر اختیاري طور یو کوڅې ته وردن نشي او چې ویې کتل نو وړاندې اهل و عیال ناست یعنې اتفاقا خپل کور ته وررسېده نو ویې څومره به خوشحاله یي نو وی که ته نیک بنده نو چې الله له بوتلی شي دومره به خوشحاله لکه ورک اهل و عیال او ورک کور چې درته میلاو شو او وی که ته ادر وی راونډ یعنې په بل اندازې نو بیا به داسې لکه وانټډ سړی چې پولیس له په لاس ورشي نو د بیا کم کیفیت وي نو بیا یې ته درېیم تپوس وکړو وی زمونږ دپاره الله خصه څه دي نو ورته وی الله خصه هر څه دي خو ستا دپاره څه دي ته خپل ځان قرآن ته وړاندې کړه نو ورته د قرآن کومې حصې ته وړاندې کړم وی الله فرمایي چې ان الابرار لفي نعیم و ان الفجار لفي جحیم نیکان خلق دا به د نعمتونو په ژوند کې او فاجران بدماشان دا به په یو بلیدونکي اور کې نو ده ورته ووی وی دا نیک بنده به څوک او څه وی وی دا هغه سړی دی چې عدل او احسان باندې عمل کړی وی جی دا عدل څه شی دی احسان څه شی دی وی عدل دا دی چې د مخلوق په حق باندې خپه کې نه دی او هر یو حقدار ته د هغه حق ورکړي او احسان دا دی چې د خدای داسې عبادت کې چې ستا عقیده دا جوړی چې شاید چې بیا مخکې مونځ دپاره به زه ژوندی نه یم شاید چې مخکې روژې دپاره او بیا زه ژوندی نه یم نو اوس چې کله یو سړی په دې مطمئن وي چې مخکې مونځ دپاره نو دی به خپل مونځ ډېر بهترین کوي دی به خپل روژه ډېره بهترین کوي بیا تا دپاره خیر دی نو بیا چې هغه روانېده سلمه ابن دینار اعرج نو بادشاه ورسره بیا بهر راووته نو داسې لاسو کې یو تیلی نیولې وه نو چې هغه تیلی نیولې وه نو هغې ور وی دا څه شی دی وی دا چې معمولي غوندې هدیه ده تاسو دپاره وی ته ماله دا هدیه ولې راکړې نو هغه ورته یې ځکه ته د دین عالم یې ته د دین خودداره سړی وی ته د دین عالم یې نو هغه ورته د مملکت کې نور علما هم بلا ډېر دي دومره هدیه ته هغوی ته هم ورکړې نو هغه ورته نه چې هغوی ته خو مې نه ده ورکړې هغوی ته مې نه ده ورکړې نو ورته یې دا بیا هغوی له ورکړه په هغوی باندې تقسیم کول کې هغوی له هم ورکوه ستا د رعیت غریبانان دي څه داسې دي چې هغوی سره ډوډۍ د خوراک نشته نو یې دا هغوی ته ورسوه ځکه وی ته د رعیت دپاره داسې لکه د اولاد دپاره پلار او په پلار دا لازمه چې د ټولو بچو فکر وکړي چې دې بچي ډوډۍ خوړلې که نه ده خوړلې دې بچي سره د خوراک څه شی شته او که نشته په هر تقدیر عرض مې کو ستاسو خدمت کې چې الله تعالی فرمایي مشرکین مکه هغوی د مرګ نه بعد ژوند باندې یقین نه ساته نو نبی علیه الصلاة والسلام متعلق به عجیبه خبرې کولې وی دی په خبره کې خطا شوی دی وی خدای ورته ویلي چې مرګ نه بعد ژوند شته نو خو آلریډي مونږ ته میلاو دی چې کله پیدا نو مړو نو چې کله پیدا شو نو بس ژوند دی راکه نو اوس دی په دې خطا دی چې دا دویم مرګ راشي نو هغې نه پس ژوند دی داسې ارامیانو نو نبی علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی وایي چې واضح که ورته خبره چې لیوني تاسو یې تاسو نه یې پوه په خبره زه په خبره پوه یم ځکه ما ته خدای خبره کوي کیف تکفرون بالله تاسو د خدای نه انکار څنګه کوئ وکنتم امواتا تاسو مړه وئ چې کله نه وئ فاحیاکم نو الله پیدا کړی ثم یمیتکم بیا به مړی ثم یحییکم هغې نه پس به یو بل ژوند درکوي ثم الیه ترجعون او بیا به دغې الله تعالی ته واپس بوتلی شئ نو عزیزانو اوس دا ژوند او مرګ دا د الله تعالی فیصله ده چې کوم خلک پیدا دي دوی باندې مرګ به خامخا راځي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کله د مړي جنازې کې روانې نو باید چې دا د مړي جنازه وړاندې روانه خلک ورپسې وي او ساعت په ساعت داسې د دې مړي جنازې ته ګوري چې سبا به ورځ به زما هم دغه حالت وي زه به هم چا په اوږه اغوستی یم واذا حملت الى القبور جنازة فعلم بانك بعدها محمول د عربي یو شاعر وایي چې کله تا د مړي جنازه اغوستي په اوږه باندې او مقبرې ته روانې نو دا نه چې دی مړ شو ته به همیشه دپاره دلته یې
فلو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. د عربي یو شاعر وایي که دنیا کې څوک همیشه پاتې کېدی نو د خدای محبوب به همیشه دپاره پاتې صلی الله علیه وسلم. نو واذا حملت الى القبور جنازه فعلم بانك بعدها محمول. او یقینا انسان د بل سړي په مرګ باندې لږ د هغه زړه نرم شوی او دغه وجه ده چې ستا په مقبره کې او جنازه کې کوم کیفیت وي دا کیفیت چې د مقبرې نه بهر راوځي بیا کیفیت نه کوي. بس حال ته د دې وجې زه په مقبره کې لږ بیان اوږد کوم همیشه یعنې قبر باندې بیان. نو چې راته قاضي صاحب مونږ ته نوټ کړی چې ته په قبر باندې بیان اوږد کړې نو ما یې د دوو وجو کوم. وی هغه څه ما یو خو دا چې دې قبر ته خلک ناست دي نو د دې کیفیت لږ بدل وي او د دې توجه الله ته مرګ ته آخرت ته. نو زه ما په دې حریص یم چې که د دې دین دا خبره ده په قلب و دماغ باندې ولګېده او خدای په ژوند کې بدلون او انقلاب راوسته. او ما دویمه خبره دا ده چې بلا ډېر خلک پکې داسي چې هغه جومات سره د خدای لپاره روان وي. کنې به مونږ خو ورځ شپه په مسجد کې لګیا او بل څه کار زمونږ څه دی روز په هم دغه لګیا د دین خبره کوو نو ما هغه مونږ له په لاس نه راځي بل ځای نه په مقبره کې خو د عزیزولی د وجې په لاس راغلی. نو چې په لاس راغلی مونږ و چې اوس دی فیډ کا او دا خبره ورته او زمونږ پکې هېڅ غرض نه چې یعنې اوس به زه بیان بس کړم او دا ټول خلک به بیا $1,000 او لالا او پکې 1 ملیون واچي هغه به راز راکړي. بلکې د دې دپاره یې کوو چې اوس دا ملګری دا مسلمان دی او زه په حیثیت د یو ملا دا نه غواړم چې یو مسلمان د هغه د آخرت خراب شي. اوس آخرت بې ابادېږي څنګه دین سره. اوس دې مسجد ته راځي نه نو چې نه راځي دا موقع ده چې دا د دین خبره ولا ذهن کې واچو ممکن ده چې الله تعالی پکې بدلون نه راولي. زمونږ په دا کلي کې یو ډېر مالدار سړی و نیک سړی یو ډېر مالدار سړی او لوی تجارت وفات ته خدای دې وبخي. نو هغه یو ځل د هغه بل رور دی ډېر لوی لالي دی هغه لا ژوندی دی نه ډېر لوی لالي دی نه هغه ما ته وی لالا راته وی چې روره وی ما وی ها وی په دې بزنس کې او تجارت کې به احتیاط کول پکاري ځکه چې نن مقبره کې قاضي صاحب بیان کو وی چې په یو پیسه به الله تعالی او یا قبول شوي منځونه دنه اخلي چې څوک دعویدار دی هغه ته به یې ورکوي. نو مونږ خو پکې شخوند من نه وایو خو بس دغسې شی دی بزنس ځان پرې نه پوهیو خو بس و چې پیسې پیدا شي نو وی راته وی چې لږ کوشش به کوو پکې. وی ما ورته چې لالا ته ګوره یو خبره وکړه. وی هغه راته وی څه وی ما ورته د قاضي صاحب ډېر احترام کوه او د قاضي صاحب ډېر خدمت کوه او دې باندې الله تعالی به خوشحاله شي او هغه چې کومې خبرې کوي نو ټولې ګورې نه منګي د دنیا د کاره بولو ځکه چې دا څومره احتیاط او ما دا کله چې اوس لاړم طارق جان خو را سره په پاکستان کې مختلفو ځایونو ته تللو هلته بیانونو کې خبره کوله معمولیان 2 کاره وکئ نو تاسو جنتیان یې او عوام 2 کاره وکئ نو تاسو هم جنتیان یې. معمولیان یو خو د عرش نه لږ فرض ته راکوز شي. په دې مدرسو کې جامعاتو کې په زرګونو علما طلبا به ناست وو ما وی تاسو چې مولا شئ نو تاسو ته د فرشتې وزرې ولګي بیا عوامو سره خلط مل کېږئ نه هغوی سره کښېنئ نه هغوی سره منګل کېږئ. حالانکې ما ستاسو دا مدرسې دا د عوامو په چنده جوړې دي دا مسجدونه دا د عوامو په چنده جوړې دي دا دیني کار ټول د عوامو پیسو باندې روان دی نو تاسو د دوی نظر بالا ولې ګڼئ. نو ما یو خو د عرش ته لږ دې فرش ته راکوز شي صحیح او ما دویم کار دا وکئ ما یو خو دا شته او دویم کار دا وکئ چې نفس باندې کنټرول وساتئ. ما زمونږ لویه مسله دا ده چې په نفس به کنټرول زه ګورم چې دغه سړی تاجر دی او هغه سره مرسیډیز بینز دی 2-3 دي ورسره او زه خو له هغه شیان په زور ټویوټا کرولا کې ګرځم. نو ما زما هم یو هوس پیدا شي چې زه هم چېرته مرسیډیز بینز پیدا کوم یا یو لوی کور او لویه بنګله پیدا کوم ما دا عذاب نه ځان خلاص کړي خدای مو خوار کړه. نو ما چې دا 2 کاره مو وکړل نو نور تاسو مولیان ټول جنتیان اولیاء الله ما عوام 2 کاره وکړئ. یو ما فرایض او واجبات دا بالکل مه مس کوئ. فرض او واجب د دې خامخا اهتمام کوه چې دا درنه مس نشي. او دویم په خپل کسب کې او په خپله ګټه کې د حرام او د حلالو تمیز کوه نو بس تاسو هم ټول اولیاء الله تاسو هم خدای بخي. ما خبره دا ده چې خدا مغفرت را بهانه می جوید خدای د بخنه لپاره بهانه غواړي قیمت نه غواړي قیمت خو څوک نشي ادا. نو ما بس دا 2 کارونه وکړئ نیغ په نیغه ټول جنتیان دي. نو الله تعالی وفرمایي چې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. زه راغلم دلته فاتحې ته نو ما ذکر وکړم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د 3 بر اعظمونو امیر المؤمنین دی خو د ده مخکې چې به کله د مرګ ذکر وشو د قبر ذکر به وشو مقبره باندې به تېرېده مړی به یې وکته نو دومره ډېر به یې وژړل وکانه کس اللحیه ډېره غټه ګیره مبارکې وه دا به اوښو باندې لنده شوه.
نو کسانو تپوس کوي امیر المؤمنین ستا وړاندې د دوزخ د عذابونو ذکر وشي یا ستا وړاندې د جنت د نعمتونو ذکر وشي خو موږ څه کیفیت تا باندې اون نه وینو خو چې کله یا مړی وګورې یا مقبره باندې تېرېږي یا د مرګ تذکره وشي نو دومره ډېر وژاړې چې دا ږیره د ټوله په اوښکو باندې لنده شي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د الله پیغمبر ته ناستم هغه نه مې خبره واورېده چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره چې دا قبر د آخرت په پوڼو کې لومبنی پوڼی ده نو کدا چا باندې آسانه شوه فما بعدها ایسر منه نو رستو پوڼی بیا ټولې آسانې دي که دا لومبنی پرچې بیړی غرقه کړه نو بیا رستو خو بس وهل ټکول دي نو الله تعالی دې معاف کړي او بل وی دا ده چې که اوس حشر دی که میدان حساب دی هلته خو به دنیا مخلوق وي دا ټول مخلوق به موجود حساب کتاب او قبر دی چې یوازې و پکې حدیث کې راځي آخري خبره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یو بنده چې مړیږي نو د دې مړېدو وخت کې د ده 3 دوستان وي یو دوست د مال وي چې ټول عمر ورځ شپه ځان باندې یو کړي او پیسې راجمع کړي یا جایداد جوړ کړي دا د یو دوست وي او دویم د اهل و عیال وي ښځې وي بچي وي نوسي وي د اهل و عیال دی او دریم د اعمال وي ښه وي او که بد وي نبي علیه السلام فرمایي خو چې څنګه سترګې پټې شي انا لله و انا الیه راجعون چې سترګې پټې شوې نبي علیه السلام فرمایي چې دا کم شي دپاره ځان باندې ورځ شپه یو کړې وه بس دې نه خدای لا تعلقه شو د جایداد نه لا تعلقه شو د پیسو نه لا تعلقه شو ځکه چې اوس دی په پیسو کې څه نشي کولی بلکې چې دې مرګ ته نږدې شوی دی نو دغه وخت که هم دی په دې مال کې تصرف کوي که دی بیا دا ووایي بیا دا چې دا زما دا ټوله پراپرټي چې دا د الله په لاره کې خیرات کوي نو شریعت پې پابندي لګولې ده چې دې کې امپلیمنټیبل ده only 1/3 of the whole property not the whole property ځکه چې ته اوس د مرګ په بستره باندې چې د مرګ بستره باندې د 1/3 نه سیوا ته تصرف نشي کولی او چې کله مړ شي بس بیا خو د یوې پیسې تصرف نشته نبي علیه السلام فرمایي چې دغه دوست چې دا کوم دپاره د ځان باندې ورځ شپه یو کړي و ځان د بیړه غر کوله هغه چې ستا سترګې پټې شوې اړو تا پېژني نه چې ته څوک او دا دا مشرانو به یې وظیفه کوله وی یو سړی مړېده د مرګ و یو سړی مړېده د مرګ و دې پراپرټۍ ته خو د اولاد او د وارثان بیا ډېر زیات خوشحاله چې بابا به څه وخت مړېږي چې په دې هر څه باندې خېټه ور واچو نو هغه د مرګ و نو ځنکدن و نو بچو ته ویې راشئ نو هغه یې راوړل نو ورته یې کاغذ قلم راواخلی وی دوره مې فلاني ته دي او دوره مې فلاني ته دي او دوره مې فلاني ته دي یو بل سره به یې چک کولم تا ولیکل چې خطا نشي پکې نو بیا وی دور را باندې د فلاني دي دور را باندې د فلاني دي نو هغه مشر رانور ته ووی وی اوس لیکل بس کوي ځکه وی دې وخت کې مونږ ملا صاحب نه اورېدلي بیا زه انکار نه کوي نو اوس دغه یو دوست دی خو بس د سترګو پټېدو سره خپل تعلق ختم کي او دویم دوست چې اهل و عیال دی یا رشته دار دی یا دوستان دی دی صرف دوره خدمت کولی شي چې مقبرې ته به دې یوسي او په لحد کې به دې کېږدي تبای به در باندې پورې کړي خارې به واړئ دعا ورته وکوئ بس راځي په مخه باندې بیا که چېرته کال پس یو ځل راغله نو رابلل بیا یو کال به راشي بیا د هغې نه پس بیا هغې له هم راځي او نبي علیه السلام وایي چې دریم دوست عمل دی که ښه دی او که بد دی خو چې ته په لحد کې کېښودی شي عمل در سره دی تبای در باندې پورې کېږي دی بیا هم نه راوځي در سره دی خار در باندې اوړي دی بیا هم دراوځي حدیث کې راځي نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مړی کله قبر کې کېښودی شي نو که دی نیک عمل او نو د ده عمل د یو ډېر ښایسته بنده په شکل کې روحاني او نوراني شکل سره راشي دی ورته اهلا وسهلا وایي ځکه د هغه راتلو سره چاپېره خوشبو او عطریات خواره شي دی ته نه تپوس کوي اهلا ومرحبا بکا خدای دې په خیر راوله ته څوک یې ستا راتلو سره خو دا ځای ډېر روښانه شو ډېره خوشبو هغه ورته انا عملک الصالح زه ستا هغه نیک عمل یم چې تا ځان ستړی کړی الله ماله دا شکل راکړی دی زه به ستا ملګری یم دې کې د ورځ قیامت پورې او نبي علیه السلام فرمایي چې که کیس ادر وی راوند بد کردار او منحوس سړی وي نو هغه ته د یو بدبویه زناور په شکل کې یو بد شکل باندې یو شی راشي دی ورته لا مرحبا بکا ته خو چې راغلی دا ټول قبر د بدبویه ډک شو دا ته څوک یې دا شکل دی هم داسې عجیبه دی هغه ورته ستا عمل چې تا کوم کړی دی الله تعالی متشکر کړم او په دې او نبي علیه السلام فرمایي چې قیامت پر ورځ کله اسرافیل شپېلی ووایي او دا ټول خلک د قبر نه راوځي نو همدغه عمل دی دی به د یو سورلی شکل واخلي چې نیک عمل وي یو ښایسته زین کړی اس دی بهترین طریقې سره نو چې دا مړی راوځي نو هغه به ورته یې چې ارکبني په ما راسور شه تاله ما رکبتو کا
ځکه دنیا کې زه تا باندې سورم ته مې لاندې کړی وې نو اوس به ته ما باندې سور چې الله دربار دی ورته ته د چا سورلی وایي ستا سورلی یم ستا عمل یم الله را دا شکل لا کړی چې د احترام سره راوله او که ادر وی اراونډ نو یو هیوج برډن والا بدبویه شی راشي او په دې 60 ورځو کې ټیټ شه دنیا کې ته په ما سور ګرځېدې اوس به ما سور وړې نو محترم ورونو الله تعالی فرمای چې ثم الیه ترجعون بیا به تاسو الله ته واپس بوتلی شئ نو چې کوم سړی وفات شي اخو وفات شي داغه معامله خدای سره شروع شي مونږ په حیثیت د مسلمان په دې دا موزمه ده چې مونږ ورته دعا کوو دا موزمه ده چې کله کله ورپسې صدقه کوو دا موزمه ده چې مونږ کو تلاوت کو ورته دعا کو چې الله تعالی که تقصیرات او کوتاهی غي معاف کا الله تعالی ته ول درجات عالیه ورکا خدای ته جنت ولا ورکا او محترم ورونو نو الله فرمای چې ثم الیه ترجعون الله تعالی ته خود یو سړی مرګ دا د نورو د پاره درس عبرت دی چې تا باندې هم دا کیفیت را روان دی ته هم ځان تیار ساته یو ور الحمد او درې وارې قل هو وایي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم ربنا اغفر لنا وله وارحم عليه ولا تعذبه واجعل جنة مثواه ومثوانا مثوى جميع المؤمنين اي الله تعالی ته قبر منور کی کریم خدای درجات عالیه ولور کی پروردگار رحم دا هارت اٹیک باندې ناصافي مرګ دی الله تعالی ستا پیغمبر وایي چې اکسیډنټل مرګ باندې الله تعالی شهادت رتبه ورکوي کریم خدای په دې حادثاتي مرګ باندې ځکه دا فوري کم مرګ چې راشي د حادثاتي وي نو په حادثاتي مرګ باندې شهادت رتبه ولور کی کریم خدای ته قبر منور کی الله تعالی پسماندګانو سره جمیل ورکی دلته د ټولو رشتہ دارو د تلاوت د قران پاک کړه د الله تعالی دغه تلاوت قبول کی خدای سوره ثواب چې شوی د هغه ته ورسي پروردگار رحم ما دا ساعت د دین خبره وکړه او ستا پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم لکه ابو دردا سے وایي چې یو مسله باندې د زر رکعاتو نفل او ثواب الله ورکوي خدای زموږ چې سوره ثواب وشو دا استاد رضا لپاره د خپل رور ته بخره الله تعالی ته دا ثواب هغه ته ورسي دوی دا صدقه کړې ده الله تعالی د صدقې ثواب هغه ته ورکي دا ټول مرګري چې راغلي یا زموږ میندې خويندې براغلي الله تعالی دې ټول اجر ورکي امين خدای دا ټول د فتنو نه محفوظ مامون کې الله تعالی دې ټول د دنیا او د آخرت خیر ورکي کریم خدای ته دنیا او آباد کې الله آخرت او آباد کې خدای عزتونه عفتونه زمونږ ټول وساتي الله تعالی زمونږ غیرت او حیا وساتي کریم خدای زمونږ ایمان او عقیده وساتي الله زمونږ د بچو محافظ شي خدای زمونږ د میندو خويندو محافظ شي خدای زمونږ محافظ شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه